السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خبره به کوو نن قبایلي جرګه یوه په وفاق چې وسله او یوه جرګه په خیبر پښتونخوا چې وه. د دواړو خلاصه چې داسې وه او تفصیل در سره شیر کوم. خلک بیا دلته مختلف قسمه خبرې کوي او بل خو موږ لکه مروت چې د جمعیت ملګری او مروت بیٹنی قومي تحریک آمنے سامنے دی سره ګوره مولانا فضل الرحمن نه به پرشته نه سره ته جوړوو. مهرباني وکئ. تاسو خو بیا له ښکنځاو او غلطو خبرو نه دلته علما دا درس ورکوي چې علما پسې به دغسې خبرې نه کوي، نو خپل کسان نه ویني چې خلکو میم جوړوي، تصویران غلط شیر کوي، غلط کمنټسونه کوي یا غلط پوسټونه خلکو پسې کوي. هغه دو ته نه ښکاري، خو چې دو پسې چوک خبره وکړي دو ته ښکاري. نو نن چې کومه جرګه وسله او علي امین ګنډاپور چې نن کومه خبره وکړه، زه بېشکه علي امین ګنډاپور نه به ماضي چې غلطیانې سلي منو ټولې موږ تنقید کړی ده چې صوبایي حکومت ذمہواري ده، حق یې جوړېږي چې خپلې صوبې چې کومه بدامني شوري ده کل قسم سامنے رایسو. داسې حکومت موږ ته ضرورت نشته چې دی د پښتون باندې چې کوم ظلم زیاتی لګیا ده او په دې دی خاموش وي. او همیشه دا موږ ویلي دي چې له سیاست نه بهر وتل دي اتفاق ضرورت ته ټولو ته، هرې پارټۍ ته، هر یو مشر ته، هر یوې جرګې ته، هر یو سړي ته. او دې وخت ته دې ظلم ته دې کیسو ته یو موټی کول پکار دي. که چیرې دا خلک د پښتنو خیرخواهي پسته، نو دا دوه قسمه جرګې نن وسلې چې چند وفاقي حکومت سره مولانا فضل الرحمن چند یا خو به زه هغې ته سرکاري جرګه ووایم یا به زه هغې ته د ده خپل ذاتي کسان ووایم. په کار خو دته نن دا وه چې دا ایغ ظالم جابر چور لوټیرو سره دا نن هلته بیا په ایغ سټیج باندې کېناسته او د هغې بچ کولو کوشش کوي. ولې چې دته خو یې سینټ سیټان ورکړل، ریزرو سیټان یې ورکړل او خولې ته یې بوړی ورومانډه. اوس په دا خود دغسې کوي. پښتون چې نن کومه علي امین ګنډاپور آل پارټۍ کانفرنس راغوښتی و او د پښتون حوالې سره فیصله کوله چې بقایا موږ د فوج دا پالیسي نه منو. تاسو به علي امین ګنډاپور خبره اورېدلي چې ګوډ طالب یا فلان یا ټمکان یا اپریشن یا ډرون دا کیسې نن ناباده نه منو. او دا خبره هم وکړه چې تاسو خپل بارډر ته لاړ شئ او موږ ته صوبایي حکومت ذمہواري ده، پولیس ته دا کار پرېږدوئ، دا موږ کار ده، دا تاسو کار نه ده. نو په هغې چې دا فیصلې کول په کار خو د پیپلز پارټۍ نون لیگ او مولانا فضل الرحمن ته دا وکنه د پښتنو چې په کومې صوبایي اسمبلۍ چې دا لیډران وو چې دې کانفرنس چې به دو شریکېدل او چې کوم علي امین ګنډاپور دا فیصله وکړه په دې بدو په دې سوچ په دې پښتونخوا په پښتنو بدو یو موټی کېدل سره دې سوچ باندې به یو اواز کېدل سره او چې کوم علي امین ګنډاپور نن خبره کړې وه دا به نن د دې پښتنو صوبایي حکومت چې چوره پارټۍ دي دې به دا ټولو دا بیان کاو او ټولو به په دې باندې امین سره کاو چې بالکل موږ دې به ته ټول سره یو. خو افسوس ته چې مولانا فضل الرحمن نون لیگ پیپلز پارټۍ د دې مخالفت وکړه. ولې همیشه دغسې خبرو مخالفت کړی، پښتنو سودا یې کړې ده او پښتنو سره ظلم زیاتی کړی ده او د هغې هر یوې بل باندې دستخطونه یې ورته کړي دي ماضي چې په اپریشنو حوالې سره له کوم نه پټه نه ده. اوس بیا چې په پښتنو کوم ظلم زیاتی هرې ضلعې صوبې چې لګیا ده او هغې دپاره فیصله کولو هغې فیصلې نه دو بایکاټ وکړه او د غلو چوره او ډاکوګانو سره هلته چند مشران یې راوستل یا به هغه سرکاري جرګه او نام یې ورکړه د ټول قبایل
د پښتونخوا ټول قبایل چې دا موږ جرګه راوغوښتله او سره چې منول دا جرګه نه ده، نه دا قبایل فیصله کوای شي دا خلک، نه قبایل خلک دا مشران مني، نه د مشرانو فیصله مني او نه تا ولا مني چې ته په خپل تور باندې د ټول قبایل سودا کوي یا فیصله کوي. قبایل یو واحد لیډر ده د ټول قبایل اورل سوات او په وی دروا جنوبي وزیرستان دا ټول قبایل کوي مشري نو صرف یو منظور پښتون ده، هغه بچې نه وي، هغه سره به فیصله کوي او هغه سره به خبره کوي په قبایل مسایل باندې، په قبایل باندې چې کوم موجوده حالات دي د قبایل یو مشر بل نسته. زه دا اوس په ګارنټي سره وایم نه یو بل مشر دا خلک مني او نه بل مشر داسې پیدا سلی ده چې دای دی ټول د قبایلو سربرای. نن په وخت کې د ټول قبایل چې زیات سپورټر د منظور پښتون ده او ټول قبایل چې سره جمع کې قبایل په ده باندې امین ده او خبره مني چې کومه فیصله وکړه ټول پښتونو سره ولاړ رای دي سي. کوم سړی چې وایي دا نن پګړیو ول چې تلیو چې زه قبایل مشر یم، یو طرف ته د منظور پښتون ته ودري، یو طرف د دای ودري، بیا زه بیا منه چې دای دغه نه زیات خلک رجمع کی یا دای دی ووټ په ذریعه منظور پښتون او دای دیو کی چې منظور پښتون خلک نظریه خلک ډیر دي، یخ سره ډیر دي، کده سره ډیر دي، کدا نن راځي د ټول قبایل خبره کوي، ټول قبایل سودا کوي یا ټول قبایل باندې رغړي. خدای رسول ته وګورئ دا چهره او پیژندو. موږ بار بار د خلکو ته ویلي تنقید نه کوو، دې ته موږ سوچ نه و چې تنقید وکړو، خو خدای رسول ته وګورئ موږ ویلي دي چې د کوم باندې چې کومه سخته ده چې دې تر چوره پورې جایسلی نه یو او یو موټایسلی نه یو اتفاق مو نه کړی تر هغې پورې دا حالات نه بدلیږي او چې دغسې منافقان، دغسې خلک، دغسې پارټۍ، دغسې منچ خلک چې تقسیم غواړي یو بل موږ په ظلم باندې دو اتفاق نه سره راولي او ظالم سره چینی نو پیژئ چې پښتنو د تاسو نه ټولو نه غټ دشمن ده. فیصله اوس په تاسو ده، تاسو ټولو په قبایلو ده، ټولو په پښتونخوا باندې ده. مننه جی، شکریه.